السلام علیکم ورحمت الله د جمعیت علماء اسلام تحصیلی سمرباغ امیر محترم قاری نور زمان الله هاشمی زموږ سره تشریف فرما دی. مولانا فضل الرحمن صاحب چې کم بیان ورکړو نو د تحصیل جماعت د طرفه مونږه د مولانا صاحب د موقف او د بیان نه صرف دفاع کو بلکې भरपूर طور داغه حمایت کو داغه د لفظ او داغه د الفاظ او د تعبیراتو مکمل طور باندې حمایت کو. نو په دغه حواله سره قاری صاحب محترم موږ سره ناست نو د دوی نه هم تاسو کو او دوی به هم تاسو سره خپل اظهار خیال وکي چې د مولانا صاحب د بیان باره کې د دوی څه خیال دی. جزاكم الله خير رضا ممتشبه د مولانا صاحب د بیانې په اړه کې به دا وایم چې زمونږ خلک اکثر دا خبره کوي پیله ټولو فر بولو. نو مولانا صاحب چې کومه خبره کوي او کوم بیانیه جاری کوي کوم موقف چې کوم د عوام مخې تقدیم نو زما په خیال سره مولانا صاحب هغه د مخکې نه ډېر وتلی سوچونه کې فکر کې دا غډې د یعنی مکمل سوچ فکر نه بعد چې کوم د مولانا صاحب بیا د قوم مخې ته بیان کړي او هغه موقف ته مخې ته کوي. نو زه به دا وایم چې مولانا صاحب کوم بیانیه جاری کړی دی کوم موقف چې کوم د اختیار کړی دی نو فارغ کې په یو لفظ کې چې کوم د موږ دانش ولې مولانا صاحب دې کې کوم دی یعنی کمې وته کړی بلکې زه دا وایم چې د پاکستان د 25 کروڑ عوامو چې کوم دی आवाज ماشاءالله خدا आवाज هر چا نشه کولای دا आवाज صرف او صرف دا یو د جرأت الله تبارک وتعالى په قائد محترم په خودو دا غي شخصیت د سیده چې هغه کوم دا आवाज هغه څه بالکل هم دا سیده بلکې دا وایم او دا کوم د حسد او بغض چې کوم دغه د خلکو په اړه کې دا نه وباسي او حقیقت وایي او زم چې د پاکستان د 25 عوام هر بچی او هر یو کس به دا وایي چې مولانا صاحب سویل دي دا په 100% بلکې 200% دا خبره صحیح کړي او په صحیح لار روان په صحیح لار او یاد دا نه چې دا دلته کړی دا خو په پښین کې او د پیښور کې او لکه بلوچستان او پښتونخوا کې په مخه دا خبره کوي بلکې چې دا چې واغستو نو دا د پنجاب د وجه بلکې دا دا وایم چې مفتي صاحب چې مولانا صاحب دا د وښنه نه ده دا تقریبا کم څه کم زمونږ ته څومره معلومات او موږ چې څومره چې کوم د جمعیت علماء اسلام سره تعلق ساتو دا 50 سال او دا نه راځي خو دا ټول عمر د مولانا صاحب دا یو موقف دی دا په هر وخت بیان کړی دی هر وخت دا خبره کړې ده. دا پاداش کې چې جنرال ضیاء الله په دور کې ماشاء الله کې مولانا د عوام خبره وکړه مولانا د جیل ته لاړ 15 کال جیل او نظر بالکل هغه وخت د نور سیاسي انسان رونه بالکل جی نو دا بداوم چې د مولانا صاحب چې کومه بیانیه جاری کړې ده مونږ خو فرید او مونږ چې کوم دی دا خو زمونږ د سوال پیدا کیږي چې مونږ د دې کې چې مولانا صاحب د دې کې څه اخیری کړی ده والحمدلله وصلی الله پاک دومره حد خبره ورسوله مفتي صاحب چې وسکم مخالفین دي او هم د میدان ته راوته چې مولانا صاحب څخه ولاړ دا غیر د فرض خدای مکه حکومت اسه خطا شي اول خو دې نشي کولای کنه کچر د خطا شو غلطی ته وشو مولانا صاحب الله اکبر وی زمونږ د تحصیل سمرباغ بیا صورت حالي مونږ زه تاسو یو مثال درکم تاسو خیلی په تیر وخت په پارلیمنت کې زمونږ مولانا صاحب سره مشتاق وشول وشول دا غي تقریبا 2022 کې تقریبا دا شان دی وجیاو نو مولانا صاحب حکم وکړي چې بای پاکستان شام کوي او غالبا ماسخوتانو دي شپه او د کراچۍ نه راواله تر کتراله پورې مکمل دارودونه بند شو حتی چې موږ 20 منټ کې تقریبا دا خبره حتی چې موږ به شهید شو کې دلته کې نه شو ورم بلکې د کوم یخني وسخت نه د تاسو خیر یا زمو راځي نو په تقریبا په یو غنټه کې دنه نو چې خدای دې نه کې داسې موقع راشي چې مولانا ته څوک لا ورته نو بیا خو سوال نه پیدا کېږي چې دا کارګونان دا خو مبادی او بیا به دې کوم دې کې بس اګه چې موږ راټینګو موږ کوشش بدای او سوال نه پیدا کېږي مولانا ته ولاړ بلکې جمعیت قابل بنئ بلکې ځان چې کله شاټول عوام چې د ان شاء الله مولانا صاحب چې کوم بیانیه جاری کړی د مفتي صاحب نو هغه ته ما ته چې 25 کروڑ عوام دې سوسره دي هغه به ولر دي هغه دې متحد کوي تعویل دې چې کوم حمایت کوي نو موږ به ضرور کوو ان شاء الله او الله پاک ان شاء الله توفیق راکړي موږ چې موږ ان شاء الله تعالی دا غشان ثبات الفرت را پاتېږي او هغه دې موږ مقابله کوو. تاسو د قاری صاحب محترم موقف هم اورید د تحصیل سمرباغ د جمعیت علماء اسلام پورا هغه موقف ته او ان شاء الله دا کوم خبرې چې وشولې هم داسې بکیږي او الله دې حکومت له توفیق نه ورکړي او الله دې نه خطا کوي چې په جمعیت باندې یا د جمعیت په مشرانو باندې لاس واچي غني بیا به څنګه چې مونږ ویل تحصیل سمرباغ به پورا د عوامو سره او د قیادت سره هغه په سړکونو باندې ډیر مننه شکریہ جزاک الله خیر مفتي صاحب ډیر مهرباني شکریہ جی.